کتونکو ناظرینو دا په دې پروګرام کې د شریعت پرانا کې تاسو سوال جواب حل دا غي په چې دی په دې پروګرام کې یو کس دی او سوال یې کړی دی شایان علي صاحب هزار خوانینا سوال یې دا کړی دی دام زمونږ استادو په جماعتونو کې مسجدونو کې کله کله داسې راځي یو انسان تادیوي زروزي یا څه عذر ورته پیښ شي هغې د وجې نه وځي یا بله لار نه وي او څه کار یې د هغې د وجې نه سوال یې دا کړی دی چې کله کله داسې چې امام ولاړي امام پسې وروستو په مسجد کې مقتدیان په صفونو کې ولاړي نو کله کله داسې وشي چې یو انسان ته دوران نماز دوران منځ څه حاجت راشي یا څه خبره راشي څه عذر راشي نو هغه آیا چې سلام وګرځي نو دغه منځګزارو مخې ته تېرېدی شي که نشي تېرېدی دا جایز ده ځکه چې عام طور باندې خو دا یاد لرئ عام طور باندې د منځ کوونکي په وړاندې باندې تېرېدل نبی علیه صلات وسلام مبارک دینه منع فرمایلی ده سخته ګناه ده حدیث مبارک داسې دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله یو انسان د یو منځ کوونکي په وړاندې باندې تېرېږي او دته دا پته ولګېده چې دا زه د یو منځ کوونکي په وړاندې باندې تېرېږم په دې کې څومره عذاب او د الله ناراضګي او ګناه ده که دا پته ورته ولګېده نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا تېرېدونکی به په هغه ځای کې 40 کاله ودرېږي 40 سال به انتظار وکړه او به درېږي خو د منځ کوونکي په وړاندې به تېر نشي ځکه چې هغه عذاب نه خبر شو دومره سخت عذاب دی په دې باندې خو مثال کې طور په کې امام پسې شاته صفونو مقتدیانو انسان له څه عذر راشي او د تیریږي نو آیا د خلکو وړاندې مخې ته تېرېدی شي که نه شایان علي صاحب ازارخوانی نه هغې لپاره جواب دا دی د یاد لره چې عام طور باندې چې یو کس دی منفرد دی ځان لمونځ کا امام پسې نی ولاړ د هغې مخې ته تېرېدل دا چې مخې ته ستره نه وي ستره یو سیز یې مخې ته نه وي ایښودی هغې مخې ته تېرېدل بالکل ګناه ده سخته ګناه ده وعید یې نبي علیه السلام بیان کړی دا کوم چې ما ورته په حدیث کې بیان که چې 40 کاله به هلته ودرېږي چې عذاب نه خبر شي خو مخې ته به تېر نه شي هغې مخې ته تېرېدل خو سخته ګناه ده بل که چېرته مقتدیان امام پسې ولاړي او امام مخې ته سترهي امام پسې په جماعت کې ولاړي او یو کس امام نه وروستو صفونو مقتدیانو وړاندې تېرېږي څه حاجت کې بالکل دی تېرېدی شي هېڅ خبره پکې نشته صفونو کې را روان شي دلته هم داسې ښکاري چې د منځ کوونکي په وړاندې باندې تېر شو خو دغه تېرېدل انسان چې بهر وځي څه ضرورت یې څه خبرې بالکل امام پسې شاته صفونو کې په صفونو مقتدیانو مخې ته تېرېدل دا بالکل جایز دي او دا به هغه چې کوم حدیث کې وعید او سزا ده دا په هغې کې نه راځي بالکل جایز دي انسان دې وځي په ارام باندې لاړ دي شي او خپل حاجت څه شي هغه بالکل پوره که